زما محترمو یو بزرگ له یو کافر راغی. هغه کافر دی بزرگ ته وای زما 3 سوالات دي، د دې سوالاتو جوابات راکا، بالکل ز کلمه ویم مسلمانېږم. وای وایا څه سوالات دي ستا؟ او ورته وای اولنې سوال زما د ژوند دا دی چې الله ښکاري نه، الله مونږ وینو نه، نو الله مونږ څنګه ومنو؟ یو سوال. دویم سوال زما د زندګۍ دا دی چې شیطان د اور نه جوړ دی، نو دا شیطان با د جهنم په اور کې څنګه سوځي؟ په دې باندې خو به د جهنم اور اثر نه کوي، ولې چې دا د اور نه جوړ دی کنه. او دریم زما د زندګۍ سوال دا دی چې الله جل جلاله په منشا باندې، د الله په اراده باندې، د الله په خوخه باندې هر کار کیږي، نو په دې کې د انسان څه قصور دی چې دا انسان با د جهنم په اور باندې سوځيږي؟ بیا چې څه کیږي؟ نو د الله په امر او د الله په حکم سره، د الله په اجازت سره هغه کیږي. نو په دې کې د انسان څه قصور دی؟ د دې 3 سوالاتو جواب مال راکا، بالکل ز کلمه مسلمانېږم. زما محترمو هغه بزرگ داسي په دې کافر باندې گزارو چې گزارې پیو کو، دا کافر ویریدو په منډه لاړې او په دې بزرگ باندې اف آی آر. هغه قاضي دا بزرگ راوغوښتو چې دی خو تا نه سوالاتو کو او دا هغه سوالاتو په جواب کې تا پې گزارو کو. یا وی دا د دې 3 سوالاتو جواب همدغه یو گزار، دغه یو گزار دا د دې کافر د دې غیر مسلمه د 3 سوالاتو همدغه جواب. وی هغه څنګه؟ وی اول سوال دا کړو چې الله ښکاري نه، موږ یې ومنو څنګه؟ نو همدغه شان دا په دې گزار باندې ولګېده، نو دا بدن درد کوي، خوږیږي، نو هغه خوږېدل هغه درد خو موږ ته ښکاري نه، موږ یې څنګه ومنو؟ ښکاري نه، خو دته هغه درد محسوسیږي. همدغه شان الله ښکاري نه خو محسوسیږي. الله شته، الله شته، محسوسیږي د مسلمانانو ته. دویم چې دا شیطان د اور نه پیدا دی، نو په دې به اور څنګه اثر کوي؟ زما محترمو وای دا انسان د خاورې نه پیدا دی، نو ما هم د خاورې یو چم راواغستو، دا مې پویشتو، چې دا مې پویشتو نو د باندې د خاورې اثر وکړو کوي نه کو، دا خوږ شو که خوږ نه شو، د خاورې نه پیدا دی او خاورې پې اثر وکړو او دې خاورې دا انسان خوږ کو. همدغه شان شیطان د اور نه پیدا دی، خو دا شیطان به د جهنم په اور باندې سوځېږي او باقاعده دغه تکلیف به شیطان ته محسوسېږي. دریم سوال چې زما محترمو چې هر څه د الله په مرضی باندې کیږي، پکې د انسان څه قصور شو؟ وای دغه گزار چې ما کم کړی دی دا د الله په مرضی سره ما کړی، په دې کې زما څه قصور شو چې تا په ما باندې اف آی آر وکړو؟ زما عزتمندو هغه کافر په هغه ځای کې د خپل وعدې مطابق کلمه ویل او مسلمان شو. نو الله پاک شته، الله شته، الله دا هر څه ګوري. الله جل جلاله زما محترمو په تور شپه کې په تور کاڼي باندې تور میږي رواني، د هغې د زړه هم الله خبر دی، د هغې د خپو سره چې کمې کرښې په ځمکه جوړېږي دغه کرښې هم الله ته ښکاري. ونحن اقرب الیه من حبل الورید، د شا رګ نه الله رب العزت موږ او تاسو ته زیات نږدې دی. نو هغه الله حالات ټیکیم او حالات بګړاویم. تاسو د جماعتونو جاج پړتال واخلئ، تاسو وګورئ چې دې قرآن سره خلکو څه شروع کړي دي، تاسو وګورئ څوک دین پیژني نه، یو طرف ته غیر مسلم ودروا، بل طرف ته مسلمان ودروا، په دې دوانو کې به هیڅ فرق زما عزتمندو موږ ته په نظر نه راځي، هیڅ فرق چې په دې کې غیر مسلمه عیسائی قادیانه دا کم دی او په دې کې مسلمان کم دی. دی مسلمان د هغه غیر مذهبه غیر مسلمو په شان ځان جوړ کړی دی او غواړي کامیابي، غواړي یا الله زما مدد وکړه، غواړي یا الله په ما باندې ښې ورځې راوله، غواړي یا الله مال په پوره دنیا باندې فتح او بری راکړه. دا چرته هم نشي کېدی.